والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن فأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह क़ारी शेख बेहतरीन तिलावत अल्लाह ताला ने कुल मजीद बरकत और कबूलियत नसीब की और क़ारी शेख व इब्तिदा तिलावत में तुइज़्ज़ु मन तशा दापुर स्टेज में तरफ़े में खुसूस तासुदी अला की ज़ीनतुल उलमा उस्तादुल उलमा हज़रत मौला मुफ्ती चांद बादशाह से दामद बरकातुहुल आलिया अव्वल अरफ़ा दचोटा लाहौर शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद फिदा से दामद बरकातुहुल आलिया यकीनन दाद तक अल्फाज इलाहियों में इस्लाम की अल्लाह ताला की तादुल नूर इज्जत पर कर दे तीर काल दलदल शेखुल कुरान शाह मंसूर दामद बरकात में तशरीफ आवरी कड़ी हुआ और नंदा अल्लाह ताला बता सुदा दुलू ihsan दे چې د دوی غوندې عظیم شخصیت سره د دنیا والله مصروفیات
دومره قیمتي وخت تاسو ته راکړی دی نو دا کوم ملګري چې موبایل یې نیسلي وي زه به تاسو ته یو عاجزانه درخواست وکړم او هغه زما نوم هغه دا چې د مدرسې په پیج مې دا ویډیو کېږي نو زه به یو دغه درخواست کوم چې بیا تاسو د مدرسې نوم ورکړو موبایل کې اعتراضي خو دا تاسو راغلي نو چې دا خپل وخت په دې موبایل ځای کوئ نو دا مه کوئ ته خو به په دې نیت کې چېرې چاته به څه خیر ورسي یقینا ته ورته هم ناستې نو ذهن دې ګډ وډ دی چې یاره کنډس کې به څوک څه لیکي بل خوا هغه هم ګوري وایي یاره زه چېرته ملیانو مې خپل ته ورتېږي نو ښه به دا وي نو چې دا خپل زړه او خپل دماغ دلته حاضر د دوی دومره عظیم شخصیت قسم دې دا یو کله چې فاروق رشید صاحب موږ احسان کو دا معمول راته د دې مفتي صاحب داسې استفاده وکړي په خپل زړه کې د دوی خبرو نه ځای ورکړي پرېږدئ موبایل کې دنیا او الله خبرې دي دا څیزونه د عمل نه ووتل دا عمل خالي واخلئ چې د خدای او لوی او په قیامت ما د عملنامه راکړي او ما ته اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا ورونو دا شی په فائدہ رانه کی چې او زه په جماعت کې ناسم ما چا د خیر د پاره ویډیو نه په جماعت دې دومره لوی خیر نه چې ما او تا د خدای په کور کې معلومه شو ډېر مسله دا به ته په وړي درخواست چې مکه وې دا ملګری ویډیو دا خپل زړه او دا خپل دماغ دې ځای حاضر دي په خپل زړه کې دغه شخصیات او عظمت پیدا کړي خدا وایي تعز من تشاء په خپل یو ګوري په دې ماحول کې په اعتبار د عمر زموږ نه مشران کسان ناسو په اعتبار د صحت به مضبوط کسان ناسو په اعتبار د مال به مضبوط خلک ناسو خو نه ملګري د دې ځای حقداران الله تعالی دا ګرځولي دا د خدای په پیرزونه چې تعز من تشاء الله تعالی دا عزت ورکړی دی د قاری شریف د بهترین تلاوت نه بعد درخواست خپل برادر محترم د دې علاقې خایسته اطفال جناب قاری ولی الله درویش صاحب دامت برکات او جاغی راشي او خپل انداز مخصوص کې نعتیه کلام دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدقت يا رب العالمين چاہتا بغروی دولت ممتیمان وردے دنو نڈیر دی خودن ممتاد سبحان وردے چید قرآن مقابل کری بچے دے ممتاد دنا بخنزر دبیابان وردے بدے خوشان سا مسلم ایمان سرک میت خیجی ددوین مخی عرش دل جانا تا سردے باطل سے جب نبانے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبی ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين
वाला स्टेज मंदिनास तौलवाई देवबंद खिस्सा खिस्सा महबूबना यो जहान हया टोल लड़ुबे अल्लाह जल्ल जलालुहु यो बड़ाई और बसे दाताए नामदार महबूब किबरिया सरदार खत्मुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह टोल वही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरबार के नजराना अकीदत नातिया कलाम और बसीर जिम्मेतुल मुनासिबत सुरे हो मुख्तसर सो शेरुना टोल लड़ुबे अल्लाह जल्ल जलालुहु यो बड़ाई चाहिए हिज़्बनो कयो ज़ात सुभान वेनवा सब सदान ददन का ईमान वे नदर बजाए तो मफीदन मर्दोगे मोए औ करागले दन बियानो सुल्तान वे no hidayat bachaye das dasa kawalno aw karagale hidayat quran ve no cha basla tawhid dars tabligh aw kaf mafad azmakata mushrikan ve नबी साहब ज़मुन जन्नत तलनो और असराय कदबा नफ्सो शैतान वे न दबाए रग में बारफात करीब मुआए और रसवाई कये पला खजान वे नदबुल गुलाम बपेरी बगुलशन विनो औ खंदीदली का बबाखी गुलाम वे नदहराए मोदाला तमीज और को औ तमाशराए पौरस्तुल दईमान वे no ba'ish na ba'ashq na ba'ma'shuq aw kadawun sna paida shwe insan be no faruqi ehsan al-amr giladiya shamo aw markano ka pani da अल्लाह जल्ल जलालुहु बड़ाई रुपई करी करी बेजुस दे खप में बेरा सरवाई वही में इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह व बेकारी बूटी पर बाबा कभी दर बसनाए दान जशा जज्ब मैया لا إله إلا الله
سردار خلق محمد رسول الله ټول وایي چې صلی الله علیه و آله وسلم په دربار کې نظرانه عقیدت رباعیه اشعار او بیا ورپسې د دې علماء دیوبند په شان باندې یو څو شعرونه چې لانے دا بچسری مخطو آیانتا توفانوز دو سنبل کو جانتا نوچی خورید توری ظلفی پاسی لگڑی نو स्टेज باندې زموږ د خسته مخونه علماء کرام ناس اصل کې د دې څوک د چا په دا موږ تاسو نه پته نه چې دا کوم خلقو بچي نو د خپل پہچان دا درکې چې ضرورت اشاره او خد ضرورت د طلب سبحان الله وای په ان شاء الله وای هو سبحان الله السلام دا په ایمانی جذبه سره وای سبحان الله بیا وای د خپل پہچان کې چې تماتے جنی زسو کے مرد کم باپا فرزنیا زغازی دبالا کوٹیم زغازی دبیو بنیا تماتے جنی زسو کے مرد کم باپا فرزنیا زغازی دبالا کوٹیم زغازی دبیو بنیا زد شاولی اللہ شیخ عبدالغنی تراغلائم دشاق عبدالعزیز رغلائم دانو تیسینی تراغلائم شیخ علینی امان تکی زد خرل مشن پاپنی آئیم تما پی جنی زسوکیم زدکم پاپا فرزنی آئیم زغازی دبالا کوٹیم زغازی دبیو بنی لاس پورته کوي ټول خوشاله بیا هم اتفاق سره خوشاله چې د داسې نه د خفګان چې د خوشاله چې وروباسي تما په جنې زو کې زدکم پاپا فرزنیا زغازی دبالا کوټه زغا وسیدیا په کلامي د تاریخ مال پاکا زولا مدینہ کې دشمنا Maria.
सोके सदकम बाबा फरजनिया जगाजी दबाला कोटे जगाजी दबियो बनिया फिर हो मुकाबिल के सदती तवर मुसायम दसती तुमर गुलामियम सही साथ करबलायम पमेशूर की शहीद शोए दखसाय मिनी बखनिया तमापे जनी सोकेम सदकम बाबा फरजनिया जगाजी दबाला कोटियम जगाजी दबियो बनिया आसर पुतान बवाड़ा रिज़ोरी सम खलियो अपना कशरांदी पकसम चिया पातियो जद सुरूरी मुतारिखी अल्लाह जद दुश्मन बशर बसनिया तमापी जनी जो सोकियम सदकम बाबा फरजनिया जगाजी दबाला कोटियम जगाजी दबियो बनिया और तो बुलंद जो रत्ता 21 को कोसना भी था सॉरी ज़दा चाना ना यरीगम नदा चामा किटी टीगम कतमाम दुनिया योशी ज़ये बखी तवकरीगम हाँ गया मनम चियो दे दबियो दमीशन जनिया तमापी जनी जो सोकियम सदकम बाबा फरजनिया जगाजी दबाला कोटियम जगाजी दबियो बनिया आखिरी ज़िंदगी खुद ईमानी तरारा फड़ चढ़ा गया तमापी जनी जो सोकियम सदकम बाबा फरजनिया जगाजी दबाला कोटियम जगाजी दबियो बनिया जज़ाकल्लाह क़ारिउल्लाह दरवेश से जनाज़ियत कलाम नवाज़ ज़ादी खुले आला की जयद आलिम दीन दारुल उलूम रहमानिया शेखुल हदीस द छोटा लाहौर हज़रत मुफ्ती मोहम्मद फिदा से दामत बरकातुहू को खिदमत की आजिज़ाना दरख्वास्त को शेखी तशरीफ आउरी भी और मुकीमुना सबक क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल बयान की हज़रत मुफ्ती मोहम्मद फिदा से दामत बरकातुहू Kine bachas kine. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
الرحيم إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال الله سبحانه وتعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبد الناس أكثرهم تلاوة للقرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس کے حاضر علماء کرام اور زمران مسلمانوں د مدرسې سالنه تقریب کې موږ تاسو حاضر یو او د جناب محترم قاری خورشید صاحب طول الله عمره د هغې مساعي او د هغې کوششونه هر کال الحمدلله داسې ګڼ شمېر طلبا حفاظ قرآن دلته فارغېږي او زه راتلم نو د مدرسې ګېټ باندې ما داسې تاریخ کې وکتل نو دوی لیکلي دي چې مدرسه 1986 نه قایمه نو دا کافي خدمات لگ بھگ تقریبا 40 سال پورې لگ بھگ د دې خدمات الحمدلله الله دې په خپلې بارګاه کې قبول او منظور کړي او الله دې قاري صاحب له او د قاري صاحب ورګرو ډېر خیر وکړي او دې مدرسې ته دې الله ډېر ترقی ورکړي او د دې چې سینې ګرتیا ده الله دې ولې د خپلو خزانو برابر کړي. دا سالانه تقریب دی د ګلونو په شان ماشومان ستاسو مخې ته ناست دي او موږ تاسو ته قاري صاحب په دې مجلس کې د شرکت دعوت راکړی دی. نو زما محترمانو دا زموږ ستاسو راتلل داسې یو میلان نه دا هسې داسې یو پروګرام او یو بله نه ده بلکې دا یو دعوت فکر دی چې هغې سلسله کې موږ تاسو په دې ځای کې راجمع یو. هغه دعوت فکر څه دی نو هغه دا دی چې موږ تاسو ټول خپل ژوند د بدلولو نیت وکړو فیصله وکړو او یو لوی غفلت زموږ په زړونو باندې تاریخ د آخرت د زندګۍ نه آخرت زموږ هیر دی او هر کس د دنیا په منډو په ترو کې د دنیا غمونو کې ډوب دی او آخرت د منځر دی. دا سګي چې موږ لګیا یو کنه نو ګور الله پاک ویل بل تاسو نه ویل دا نه ویل انما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. دا ګور تاسو دې وانه وخت یې کوي دا مشمول کې کې لګیا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يوزن بداس راشي تاسو د دې حقیقت کولاو شي چې واکې وګلوي کوي او دې کول په لږو کې لګیا حضرت مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه خپل ځان باندې یو ځای کې کړي وایي زما شوما انو ما خپل توزي سره سلمې کولې هغه وخت سره چې ماشومانو سلمې وي هغه یې نوم لیکلی هندوستان کې با اسموي نو زما توزي زما نه وګټلې هغه لمې کېل او ما آئے حضرت وی شرع کیفیت سمان دیاد دی سمان دمرو جڑل مخبر لبو بائلو بانی جی وقت میں ادری دی اور جیسے میری کائنات لٹ گئی بس اتنا میرا روی ازار قطع حضرت وی جی اس ساتھ رہا لیکن رو اخبر جڑا بردانا خندانش جیسے دارے کسی جڑا خبرو چیتا گر پدی جڑا سے چلو شستازوی دوزی اگرٹنا تا بائلہ تا مسئول سے خبر استا پاک کی موادا پاک کی گرد خوشحالے خبر نوا نو تب سنگری خبر باندې دومره زیات نو حضرت وی چې داسې به یو وخت راشي چې موږ تاسو به ټول بیا پرې خپل ځان باندې ښه شانتي وخاندو چې زه د ما دومره د ګلونو په شان ځواني او ښایسته ښکلی صحت دا چې ګوره ما په کومو ګلو په کومو پټو په کومو اډو په بازارونو کې ځای کړو نو هسې دا زما ژوند دا ځای کې ځای کولو او دا خدای پاک باندې دا ژوند چې راکړی دی دې را راکړو چې زما دا ژوند زما دا زندګي
د صلاحیتونه دا داسې کوڅو کې ځای کېږي. د زما محترم ورور د امت مسلمه مخې ته بالکل د آخرت زندګي نشته او آخرت داسې ير دی او که د آخرت تذکره راشي نو وایي لا لرې دی. الله ذوالجلال فرمایي انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا انا انذرناكم عذابا قريبا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. چې سهار شي د ماښام په انتظار وکړه، چې ماښام شي د سهار په انتظار وکړه. ته ولې د خپل آخرت لرې ګڼې؟ دا لرې چې دا دی. انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الله وایي ما ته سر دې کړه. تا ته غلط فهمي ده چې ته دا وایې ما سره دې دي دا خو بچي واړه دي دا مې کومې دې نه دي کړي دا مې ودونه نه دي کړي. ما داسې دي وغل داسې یو مولانا صاحب خبره وکړه چې ما یو مجلس کې داسې د قبر او آخرت خبره وکړه. مجلس برخاست کېدو نه بعد یو نوجوان ما خواته راغی، ما ویل چې مولانا صاحب د آخرت پورې دومره هم په سر دې ولاړ ده که دا چې دا څوک په سر دې که راوخت شتې مونږ کلاسیک دي یو فیلوسوف ډګري واخیسته جاب نه دی میلاوله د زندګۍ صرف نشیب و فراز باندې دوی هم پوهې او بس په خواهش کې بندار دی. نو نه نو ای با مولانا صاحب ګوره دومره لا هم په سر دې ولاړ ده که دا چې دا صورت کور الله رانږدې دی. مولانا صاحب ما ته چې بچي وسته خوښه استاده والله رسول دا ویلي دي چې اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ د چې ما سره د خبرې او د راوړې را سره زما خبره په هغه راوړې نه د خدای شان کړه سهار 9-10 روپۍ کې د جوان اکسیډنټ وکړو. اکسیډنټ سره نیمه ګنټه بعد وفات شو او د مازدیګر د لمونځ نه بعد د هغه نوجوان جنازه واخیستل کېږي. ما ویل چې دې بچي دا خبره کوله چې مولانا صاحب آخرت پورې دا دوره هم په سر نه دې ولاړ ده که تا چې دا رسول په سر نو دا ښه شان دي د خپل آخرت انسان لرې لرې ګڼي. الله پاک وایي چې دې به راشي او اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نو د دې مدرسو دا محنتونه او د خانقاهونو دا محنتونه د بزرګانو دا محنتونه او د تبلیغ او د دعوت دا محنتونه د دې ټولو هم لږ لباب دا دی چې زموږ ستاسو د زړه د غفلت دا پردېدلی شي. نن چې قاري صاحب موږ تاسو راغوښتي یو جزاهم الله خیره دی موږ یو احسان کړی، یو روحاني مجلس یو روحاني محفل قاري صاحب کې قایم کړی دی او موږ تاسو په هغې کې حاضر یو. نو زما محترمو دا په حقیقت کې ولې د دې ځای نه به ځان سره یو غم اخلو، د دې ځای نه به ځان سره یو فکر اخلو، د دې ځای نه به ځان سره یو سوچ اخلو. واقعیتا چې څوک داسې مجلسونو کې د ژوند د بدلولو په نیت کښېني، الله ذوالجلال د چا د خولې نه داسې څه خبرې وباسي چې هغې سره د زړه نه بدل شي، چې کله مخاطب توجه سره ناست دی او د زندګۍ د بدلولو پر نیت ناست دی او الله ته د توبې پر نیت ناست دی. الله پاک پر دې انسان ژوند بدلوي. وی د متکلم په زبان داسې څه خبره به الله جاري کړي چې هغه به د ده لپاره داسې عبرت شي، مقام عبرت شي او الله پاک به د هغه ژوند بدل کړي. زما محترمو دا د الله پاک د قرآن پاک ختمونه دي او د الله کتاب دا د الله کلام دی او دا د الله کتاب دی او دا د الله خبرې دي او دا رحمت دی او موعظت دی او هدایت دی. هدى للمتقین هدى للناس موعظة ورحمة وهدى للمتقين. الله ذوالجلال فرمایي چې وعظ و نصیحت دی او بله د عام چا لپاره وعظ و نصیحت دی، د عوامو لپاره او د خواصو لپاره. او الله ذوالجلال فرمایي چې دا د دې لپاره دی چې تاسو دوی سره ژوند بدل کړي. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كتاب أنزلناه إليك مباركا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تا ته ما دا قرآن دا نازل کړ چې ته دې قرآن سره دا خلک وویلې او دوی ته د دې تبلیغ وکړي او دوی سره دوی وعظ و نصیحت واخلي، دوی کې دوی تدبر وکړي، دوی کې دوی سوچ وکړي او د دې په ذریعې سره دوی الله ته او د الله رسول ته خپل ځان رانږدې کړي.
او خپل ژوند خپل زندگی خپل اخلاق خپل معاملات خپل لیندین عقاید دا ټول موږ او تاسو بدل کړو او الله جل سره یو رښتینی تعلق قایم کړو الله پاک سره الله ته ځان نږدې ګورئ د الله قرآن عجیبه کتاب دی چې څوک وایي دا هغه لپاره ځان درته ځای دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو کې د ټولو نه بهتر انسان هغه دی چې څوک د الله قرآن وایي یا د الله قرآن ښایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه زده کوونکی تاسو کې ټولو نه بهتر دی چې څوک یې ښایي نو هغه د ټولو نه بهتر دی چې څوک ورسره مینه ساتي څوک ورسره محبت ساتي څوک یې خدمت کوي څوک ورته تنهه وایي أقول له حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فرمایي چې الله د قرآن داسې عجیبه کتاب دی که نه چې دې ته ګورې نو دا بهتر ځان نه حدیث دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خمس من العبادة پنځه څیزونه عبادت مستقل عبادت دی یو په هغې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي النظر إلى المصحف قرآن پاک ته ګوري ګوره کتل دا ځان مستقل عبادت تلاوت کول ځان اورېدل ځان خدمت ځان عبادت د قرآن ادب او احترام خو صرف قرآن ته کتل چې اوسې داسې قرآن ملاو کوو د قرآن ته ګوري که نه هغه علما وایي د قرآن پاک ته کتل دا ځان ته مستقل یو عبادت دی دا ځان ته مستقل یو اجر دی دا ځان ته مستقل الله ته د نزدېکت یو سبب دی چې انسان د الله کتاب ته صرف ګوري د الله کتاب ته دویم چیز نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم څه عبادت دی نو بس چې النظر الى وجه الوالدین نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل خپلې مور ته کتل او خپل پلار ته کتل مستقل عبادت دی حدیث کې راځي یو سړی سهار راغی خپلې مور خپل پلار ته داسې د محبت په نګاه باندې وکتل نه یې څه ورکړل نه یې څه واخیستل او نه یې ورسې خدمت وکړو بس هسې داسې مور ته د محبت په نظر باندې وکتل پلار ته د محبت په نظر باندې وکتل نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دې انسان ته صرف په دې کتو باندې خپلې مور ته خپل پلار ته په کتو باندې الله ذوالجلال دې کتونکي ته د یو قبول شوي حج الله ورکړي نو ورونو د دې نه اندازه لګوي چې دا مور دا څومره لویه خزانه ده نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د چا دواړه ژوند دي دا د جنت دروازې پراوړي چې د چا یو ژوند دی مور یا پلار نو دا د جنت یوه دروازه د مور او پلار سره به ډېر زیات د احسان السلوک معاملې کوو حسن سلوک وکړو خپلې مور سره خپل پلار سره نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل زما په امت به یو داسې زمانه راشي چې ګوره پلار د زوی سره خبره نه شي کولی پلار د زوی سره خبره کوي ورته به پرې سرې ورکوي نبي علیه السلام فرمایل یو وخت به داسې راشي چې زامن خو پرېږده زامن خو د یو طرف ته کړي لوڼو به خپلې مور سره داسې خبرې کوي انت للامة ربتها وانت للحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل دا لور به د مور سره داسې خبرې کوي که نه ته وایې دا لوی د کور مالکه ده دا مور ورکړی کار کوي دی خادمه ده داسې به سپکې سپورې خبرې مور ته کوي او داسې ورته جواب ورکړي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایله چې کله معامله دې حد ته ورسېده نو بیا تاسو د قیامت انتظار کوئ بیا قیامت دومره ډېر لرې نه دی بیا وګورئ لکه چې دا قیامت دا نږدې دي نو زه د دې نوجوانانو خدمت کې دا عرض کوم چې ګوره د چا مور او پلار دې وي که نه دا خدمت وکړئ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب اغفرهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا د مور پلار ډېر زیات قدر کوئ او چې راځئ د مور نه تپوس کوئ ګوره دا مور یو عجیبه هستي ده که نه چې ته د کور نه راوځې او مور ته وایې مورې زه خو دکان ته ځما مورې مدرسې ته ځما مورې دفتر ته ځما مور به ته دومره دعاګانې وکړي بچیه د الله په امان فی امان الله بچیه الله دې حفاظت وکړه بچیه الله دې په خیر او په خوشحالۍ سره روز دا دعاګانې ګورې مور تاسو ته کوي هله تاسو ته بل څوک نه کوي دا دعاګانې دا خوږې دعاګانې دا درنې دعاګانې وزندارې دعاګانې دا به مور کوي ښه او دا به
مور کړی چې مور پاتې لړ شي پلار پاتې لړ شي مور یې زه علي زه کړم انا مور صدا باندې کوي بعضې خلک پرې ګرځي به ټوله ورځ ټوله شپه ورځ ورځ په تلو کې موږ ته مخامخ کېدل نه په راتلو کې خپلې موږ ته مخامخ کېدل زه هسې په تورې تذکره به زه دا ووایم یو ډېر لوی شخصیت په دې وخت کې چې الله پاک دا کړی دی ډېر لوی کار یو مجلس کې داسې ناست او برکات ملګري بیبي دی وي چې 40 سال زما وشو 40 سال ډېر لوی ماشاءالله الله پاک هغې ته مقام ورکړی دی او الله دې ډېر لوی کار وي دی وي چې 40 سال چې زه په خپل کور نه وتې ما انا داسې نه دي شوي چې زه وتې ما زه مور خوړلی چې مور یې زه زه علیزه نه او بیا داسې نه دي شوي چې زه واپس راغلی یم او بیا مور خوړلی چې مور یې زه راغلی چې دا خبره ما وویل ما ویل بس دا واقعي ده سره زه مور دعا ده ته چې الله ته مقام ورکړی دی ته چې الله ته مرتبه ورکړې ده نو بس دا د مور د دعاګانو هغه اثر دی نو ما دا عکس وشو چې دا یو غنیمت وګڼئ یو غنیمت وګڼئ دا یو غنیمت وګڼئ د الله قرآن کې دا تاثیر دی او د دین کې او د تربیت کې دا تاثیر دی چې ستا په زړه کې به د مور قدر وي ستا په زړه کې به د پلار قدر وي ستا په زړه کې به د مشر قدر وي بهرحال ما عرض دا کړو چې نبي علیه السلام فرمایي کوم څیزونه عبادت کوي یو په هغې کې د مور د پلار هغې چهرې ته کتل د محبت په ځای سره د ځان نه مستقل عبادت دې وجې چې مور ته به سخته خبره نه کوئ چې مور ته به جواب ورکړي نن سبا په داسې باندې کومه معامله ده دې نوجوانان دا چې ترکیب کړي واده دې کړی او بچي بچي اعلاني د تر هغې پورې خو ځان مور سره ګزاره کوي او د شام کې بس داسې خپل کور یې باد شي بس بیا ته ووایي دا مور نه ده څوک بل څوک دا یې پلار نه دی دا بل څوک نو زه دې مجلس کې ناست وم خو د مور ته اورېدونکو ته دا یو درخواست وکړم چې د مور او د پلار ډېر قدر کوي زه کله کله سوچ کوم وایم چې چا مور ژوندی ده او پلار یې ژوندی دی نو بس دی ته بیا د بل چا د دعا دا اوس سوچ رښتیا اوس مور ته د مور نه دعا پلار نه دعا ټیک ته دعاګانې هر چا راوستل پکار دي دا نه وایم مطلب یې دا نه دی چې چا نو اخلي خو زه وایم چې چا مور پلار ژوندي دي نو بس هغوی لپاره خو دا کافي دی که أي فرق ذا كافي جاسر الموضوع على جاسر البلاد وعلى غير هذا خبر كافي استاسو الميد بالدعاء أو استاسو البلاد بالدعاء ومخدي باق تاسو الأمس درجة تاسو الصوت هم نشي كل جدا هم شيء أو رقمات الدك ما يبيو ما سير شيء أو دائما هم ما تجري حاسين شيء أو الميد بالدعاء ومخدي باق تاسو الأمس درجة تاسو الصوت نشي كل جدا غير تاسو الصوت نشي دور والا تاسو د صدر کې نو کوشش دې خبرې کوي د مجلس کې ناس ملګري اورېدونکي ملګري چې ګوره د مور او پلار حق تنفیذ ستاسو نه شریک دي د مور او پلار په باره کې داسې سخت تربیه جواب ورکول چې د دې نه تاسو ډېر احتیاط وکړو خبره چې نبي علیه السلام فرمایل چې هغه مستقل عبادت د حدیث پاک کې دی ان نظر الى وجه العالم عالم دا ځان مستقل عبادت دی عليه السلام محبت ساتل نبی علیه السلام فرمایي علم یا زده کړئ یا یې وښایئ یا یې زده کړئ او یا یې وښایئ او یا د دې خدمت وکړئ او یا دې سره محبت وکړئ او ګورئ چې دې زده کوئ او دې ښوئ نور سره مینه کوئ او نه د دې خدمت کوئ نو پنځمه درجه ګورئ نشته پنځمه بیا د هلاکت ده علما وایي دا پنځمه درجه بیا د بغض او د حسد ده او د دې دا بیا د هلاکت دی پنځمه نشته یا زده کړه او یا وښایه یا زده کوونکي او ښوونکي سره مینه وکړه او یا د دې خدمت وکړه که خدمت دې وکړه نو دا هم لویه خبره ده که مینه دې وکړه دا هم لویه خبره ده چې ګورې یو نشته دا بیا هلاکت نو زما محترمو علماو سره ډېر مینه کوي دا زموږ محسنان دي دا زموږ محسنان دي علماو سره دا انسانان دي د دې زمانې چې موږ او تاسو په کومه زمانه کې پاتې کېږو نو زموږ علما د دې زمانې خلک دي موږ به هم د دې زمانې او زموږ علما د امام ابو حنیفه صاحب د زمانې دا د خیر القرون په کار دی باقي زموږ د دې زمانې خلک وي کمای کمزوری به زموږ نه کېږي نه دا علما د دې زمانې خلک دي د دې یو کمای کمزوری کېږي ډېر بزرګو علما یو خبره کوي وایي چې کوم خلک د علماو قدر کوي او علماو ته درناوی دي او علماو قدر کوونکي او علماو ته درنه کوونکي دي او الله سبحانه وتعالی دوه فایده ورکوي یو فایده به الله دې ته دا ورکوي چې د ده په اولاد او د ده په بچو ته علما پیدا کړي د
د بچي د کشران دې په الله پاک عالمان صالحان نیکان پیدا کوي او چې د چا په زړه کې عالمانو سره نفرت د ده د کور نه به دین وځي علم به وځي اګر که دی مخکې عالم دی د ده بچي به علم نه لري کېږي دی د عالم وي بچي به نه عالم کېږي چې د ده په زړه کې د اهل علم نفرت دی او د اهل علم د ده په زړه کې قدر او محبت شي او دویمه خبره وي چې کوم انسان اهل علم سره علماو سره محبت ساتي علماو ته درنه ګوري دې انسان ته الله د مرګ په وخت کې ایمان نصیب او چې کوم خلک وي علماو د سپورټ ګوري د علماو توهین کوي علماو پسې خبرې کوي دا خلک د خپلې خاتمې ویلي د خپلې خاتمې ویلي چې چېرته داسې وي چې الله پاک د دنیا په داسې حالت کې رخصت کړي چې د دې ایمان نه وي د داسې حالت کې دنیا نو د دې وجې نه علماو سره ډېره زیاته مینه ساتل دا زموږ محسنان دي نو په دې وخت کې د علماو ډېر د کفایت زندګي گزارې زندگی کې د خپل زندگی زموږ ستاسو اولاد ته زموږ ستاسو بچو ته او موږ ته خپل زندگی موقف کړې ده او ډېره د کفایت او گزارې زندگی کې ګوره تاسو ګورئ تاسو ټول ماشاءالله سمجدار خلک یې په موجوده وخت کې چې یو سړی په یو محکمه کې نایب قاصد ورته کېږي چې موږ ورته کلاس 4 وکړو نو کم سے کم تنخواه 15-20,000 روپۍ ده د نایب قاصد همدا د نورو مراعات نه علاوه 15-20,000 روپۍ چې کوم انسان هغه په یو محکمه کې نایب قاصد ورته کېږي نو کم سے کم دا همدا تنخواه ده تاسو وګورئ دې علماو څومره خپله زندګۍ وکړي او څومره د کفایت او د ګزارې زندګي تېرېږي دا دوی مخې ته څومره دي چې بس ماله سره کوي ډېره ښه ده دوی مخې ته دې اهمیت دي زموږ ذمهداري دی چې موږ علماو ته درنه وګورو مدرسو ته به درنه وګورو ښه بل څیز چې هغه مستقل عبادت دی او الله ذوالجلال په هغې باندې الله پاک انسان ته اجر ورکوي نو هغه زمزم ته کتل وليتخط الخطايا والزمزم لما شرب له نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زمزم ته کتل مستقل عبادت او زمزم ته کتل د انسان ګناهونه معاف کوي او زمزم لما شرب له نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې یو انسان د زمزم ته ګوري دا یو مستقل عبادت دی او بل څیز زم والنظر الى بيت الله د الله کور ته کتل دا زموږ مستقل عبادت دی وګوره احادیث له دا معلومیږي که نه وایي دا دوه څیزونه بیت الله او کتاب الله دا دواړه په الله پاک ښې اوچتوي زمانه به داسې راشي چې دا به الله اوچتي بیت الله به قایب وي دې حقیقت به الله اوچت نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه منظر زما مخې ته دی چې د قدر محمد د یو مندرې په شکل تور د حبشې اوسېدونکي یو کس په بیت الله باندې حمله وکړي او دومره لښکر په بیت الله باندې راواچوي چې د ده یوه حصه د بیت الله ته رسېدلي وي بله حصه یې سمندر سره لګېدلي جدې سره لګېدلي او د دې وخت کې به الله د بیت الله حقیقت د بیت الله ته اوچت کړی او حدیث پاک کې راځي وایي ماسخوتن به خلک ولیشي چې سهار راپاڅي الله ذوالجلال به قرآن پاک دا الفاظ دا الله اوچت کړي پاڼې به خالي پرتې وي خلک وایي لکه فلانی کپنی والا راواله ډینګي والا راواله دهني راواله او بس هغه الله پاک اوچت کړي د حافظانو د عالمانو په زړه کې چې څه محفوظه وي نو هغه به وي بیا به یو وخت داسې راشي چې حافظان عالمان ویده شي سهار به راپاڅي د دوی په سینو کې الله پاک هغه راحه سمه چې د دوی په سینو کې څه محفوظ دي هغه به الله د دوی سینو اوچت سینو به الله اوچت نو ما دا عرض کړو زما محترم ورونو چې د الله قرآن ته ځان رانږدې کړو خپل اولاد رانږدې کړو خپل بچي رانږدې کړو که د خپلو بچو خوشحالۍ دې وغواړو الله ذوالجلال فرمایي ځانون د جهنم نه بچ کړئ قوا انفسکم واهلیکم نارا اے خلقو اے ایمان والا خلقو الله ذوالجلال فرمایي قوا انفسکم واهلیکم نارا تاسو ځانون د جهنم نه بچ کړئ تاسو خپل اهل و عیال او تاسو خپل بچي او خپل کشران دا هم تاسو د جهنم نه بچ کړئ لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أسنى جبل أخبر بچي أخبر عردي أخبر گریڑونا پر دنیا حیثیت دا تاسو نجتا اللہ يرمگی أسنى پر تاسو دیسا دا اللہ نا غافل شئی قبر آخرت دا زندگی نجتا غافل نشئی زمان احترمنو دا اولاد دا بچی دا چمون تاسو اللہ ترى نزدیک دا اللہ دین ترى نزدیک
لازم نستغفر قالوا يا خوشحالي د نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې کله انسانان مړه شي عملنامه به بند شي د هغې مور او د هغه پلار عملنامه به چېرته بدلېږي چې چا رسو د ځان نه نیکان صالحان بچي پرېښودي نو ګوره اولاد ته به د الله خپل بچو ته به د الله قرآن خپل لوڼو ته به د الله قرآن خپل زامنو ته به د الله قرآن ښو دوی ته به د الله دین ښو دوی ته به د الله عزوجل دین ښو قرآن به ورته ښو د الله د دین تعلیم به یې خپل اولاد به یې خپلو بچو ته ورکړو او دا به د بچو په موږ تاسو باندې یو حق دی الله چې کله ستر قیامت مور له ورته سزا ورکوي کومو خلکو ته چې الله سخته سزا ورکوي نو په هغې کې به الله یو هغه کس مور له ورکوي او یو هغه پلار ده چې کوم مور او کوم پلار خپل اولاد خپل بچي خپل کشران د الله د دین نه غافله پرېښودي وي نو دوی ته به الله سخته سزا ورکوي چې چا خپل اولاد او خپل بچي د الله عزوجل د دین نه او د قرآن نه غافله پرېښودي دوی ته به الله عزوجل په ورځ د قیامت سخته سزا او حدیث کې راځي په ورځ د قیامت به یو مور عملنامه میلاو شي وایي مور به وایي چې خدای عملنامه زما نه ده ما خو دغه ځان نه دی کړی دې ته به ویلی شي چې دا ستا ده او تا دې کړو خو دا ستا اولاد کړو دې ستا د اولاد هغه اعمال دي چې ستا عملنامه دا هغې سره زما محترمو الحمدلله د قاري خورشید صاحب دي د مدرسې الحمدلله دا چمک تا دمک تا منظر الحمدلله ستاسو مخې ته دی نن دا بچي الحمدلله چا نازله خلاصه کړه چا حفظ خلاص کړه حفظ څومره شول او د ناظرین ماشاءالله یعنې دا 44 ماشومان دي چې الحمدلله په دې کال کې دنده فارغ شو او دا زموږ به ستاسو مخې ته دي وروڼو هغې والدینو ته استلام دي هغې والدینو ته الله ډېر خیر ورکړي چې دا خپل بچي او خپل اولاد دا یې د الله پاک د دین لپاره د خپل ځان نه جدا کړي الله د دین لپاره د خپل ځان نه جدا کړي وایي چې امام بخاري صاحب رحمت الله علیه امام بخاري صاحب رحمت الله علیه ستاسو علم کې راولیدلي وو دي وړوکي الله ته نظر واخیست انا مور یې الله ته ډېر وکړ چې خدایه ما سره خو دا هم نه دی چې زما دا بچی به خوري سم او الله زما دا بچی به سکي سم او زما دا بچی به زما سم کړي ما سره دا هم دی چې ما خو دا خپل بچی تا دین ته د ورکولو فیصله کړې ده نو یا الله چې زما بچی معذوره شي نو دې خو به بل چا باندې بوج وي یا الله د با ژوند تېرول ګران شي دې به څه کوي الله دین زده کړي علما وایي چې مور الله ته ډېر زیات وکړه نو یو ځل دا بلنه په خوب کې ابراهیم علیه السلام ولیدل او ابراهیم علیه السلام ورته په خوب کې وایي چې ته خفه کېږه مه الله پاک به ستا بچي ته نظر واخیست چې د امام بخاري صاحب مور راپاڅېده نو ویې کتل بچي نظر ټیک ټاک او الله پاک امام بخاري صاحب ته د مور د دعا په برکت سره د هغې نه بهتر نظر ورکړي چې څنګه د مخکې نظر او علما وایي د دې دلیل دا دی چې هغه زمانه کې خو داسې نه چې ګینې کمپیوټر باندې نظر چک کېدو دا آلاتو خو علما وایي دلیل دا دی چې امام بخاري صاحب یو کتاب دی تاریخ کبیر امام بخاري صاحب وایي چې ما خپل دا کتاب د سپوږمۍ پر مهال باندې لیکلی نو ظاهر دی چې د سپوږمۍ پر مهال کتاب لیکلی نو ډېر تېز نظر ورته الله ورکړی خو دا نظر تېز چې الله ورکړی دا د هغه مور د دعا اثر ورناک دی د الله نظر خبر میں بڑے موصولی مور دے وسره رور دے امام بخاری سے مور دا امام بخاری سے رور دے احمد بن دے امام بخاری سے محمد دے دے لڑی بیت اللہ حجیو کو چې حجیو کو امام بخاری سے لڑے کہ معشوق دے خاندے 194 کی پیدا شوی او په 270 کې د خپل کتاب تصنیف شروع کړی دې لړے کې مصنف نو دا ټیم کې امام بخاري سے زیاده راستو دولس دیارلس کاله یا داسې لږ په عمر به وي هغه وایي چې مور یې حج وکړو د ورور یې حج وکړو امام بخاري صاحب حج وکړو دا امام بخاري صاحب ورته وایي چې مور دا خو مکه مکرمه او مدینه منوره خو د علم مرکزونه دي که نه نو
کسته اجازه دې زه به پاتې شم دلته زه به دې کې د علماو د حدیث حاصل کوم وایي مور ماشوم دی مور ورته وایي چې بچیا دا ډېره خبره ده چې ته پاتې کېږي علما لیکي چې امام بخاري صاحب مور کله خپل بچی حرام کې پاتې کړو دی خو ماشوم ډېر ځای دی الله چې خدای دا ماشوم او الله تا ته حواله کړو الله ستا د دین لپاره مې ته جوړ کړی او یا الله زما دې بچی حفاظت او الله زما دې بچی ته دین باندې پوهوي الله زما دې بچی ته دین سموي وایي چې امام بخاري صاحب مور پسې کړو او مور امام بخاري صاحب پسې کړل خو د الله د دین لپاره مور هم زړه لري او بچی هم د خپل مور زړه لري او الله تعالی مقام ورته ورکړه زما د خبرې مطلب دا چې هغه مېد د اسلام او د تعلیم قابل دي چې دا ماشومان او د ګلونو بشن بشي او د زړه فکري او ځان ته د کړي هغه پلاران د سلام او د تعلیم قابل دي وګورئ ستاسو په علم کې چې دا بچي سهار سره پاسي حافظان صاحبان دا حافظان صاحبان دا حفظ والا ماشومان دوی سهار په هغه ټیم کې پاسي دا حافظان صاحبان رو دوی سهار په هغه ټیم کې پاسي چې تقریبا زموږ په معاشره کې 99 او 98% خلک بالکل محو خواب دي او په خواب غفلت کې پراته او دا ماشومان 4 بجې او 9 بجې او 15 بجې راپاسي او داسې چې برکات نه پوره کوي بیا د الله پاک قرآن ته کښېني چې څومره دي تر لمونځ پورې دې ماشومانو ګنټه یو نیمه سبق ویلي تر لمونځه پورې دې ماشومانو ګنټه یو نیمه سبق ویلي نو عرض مې دا کو چې دا ماشومان او د دوی د قربانۍ او د دوی د خوارۍ او د خپل مور پلار د دوی د جدایي او د مور پلار د دوی د داخلو لویول د دې ګټې او د دې ثمرات دي د دې چې کوم برکات دي الله به تاسو ته د دې په دنیا کې هم درکوي الله به درته په آخرت کې هم درکوي بیا د استادانو خوارۍ د استادانو محنتونه د استادانو کوششونه دا د دې مدارسو کردار دی نو دا ماشومان چې نن د دوی په دې سر باندې تاسو پټ کړي دي دا ماشومان چې کله تاسو مدرسې ته راوستل د دوی په هغه ټایم کې ناظره هم صحیح دي شوی خو قاري صاحب یو سره داسې محنت وکړي چې نن ماشاءالله دا حافظان دي دا قاریان دي مفتي کوم قاري صاحب تلاوت کو ماشاءالله داسې یو ښایسته لهجه کې تلاوت کو دا قاري صاحب چې کله پلار په خپل کور نه مدرسې ته راوسته نو د دې قاري صاحب په کور کې ناظره هم راویلې دا ورسره قاري صاحب دلته محنت خواري ځان یې ورسره وکړو او الله پاک دې بچونه داسې حافظان عالمان داسې الله دې ته مقام ورکړو ما عرض دا کړو چې د مدارسو زموږ په معاشره کې ډېر لوی کردار مدارسو ستاسو په علم کې راغلی د وفاق المدارس رجسټر ماشومان چې وفاق المدارس سره اټیچ دي او هغوی د حفظ امتحان ورکړو هغه حافظان شو هغوی پاس شو هغوی سندونه جاري شو او هغوی ته سندونه میلاویږي نو تقریبا 90,000 ماشومان دا صرف په پاکستان کې حافظان شو سند یافته هغه ماشومان د دې نه علاوه چې کوم ماشومان د وفاق امتحان ته ورکړي او یا هغه مدرسې چې هغه وفاق سره ملګري نه دي یا هغه چې د هغوی د وفاق ترتیب نشته نو دا دومره کثیر تعداد ماشومان دا الحمدلله زموږ د علماو محنت د دې قاریانو صاحبانو محنت دا د دې خوارۍ د دې محنتونه زموږ په خدمت کې موږ د دې سره مینه کوو دې مدارسو د ضرورتونو فکر وکړو دې ته دعاګانې کوو الله دې وکړي چې موږ نه تغییر کړو نو ولې خطر دی چې الله پاک همت زموږ دې ته واپس کړي اهل علم لپاره چې دا کوم علاقو کې دې ډېر محنت شوی دی او نن زموږ په مدارسو کې کوم کتابونه پڑھاویږي بخاري ترمذي ابو داود نسائی هدايه دا چې په کومو علاقو کې لیکل شوي دي دا علاقې په یو وخت کې د علم او فضل مرکزونه خو هغې خلکو د علماو قدرونه کوو هغې خلکو د مدارسو قدرونه کوو نو الله ذوالجلال د هغې نه علماو واغوستل او الله ذوالجلال د هغې نه مدارسو واغوستل الله ذوالجلال د هغې نه محول واغوستل اور آج وہ قرآن کے لیے ترس دی آج وہ قرآن کے لیے ترس دی نو زموږ د استعدادي جوړېږي چې مدرسو سره اهل علم سره ډېر زیات محبت سره او زه یو درخواست کوم ماشاءالله ډېر لوی محنت الحمدلله زموږ علما کوي قاریان صاحبان کوي وګورئ نن سبا چې څنګه الله د
قرآن د یادونو رجحان زیات شوی دی. دا خبره لکه کومه او دا به تاسو په سملای سره کوئ او دا به ځان سره تحفظ کوئ. نن چې څنګه الله د قرآن د یادونو رجحان شروع شوی دی، زیات شوی دی، دا څنګه د الله د قرآن د یادونو رجحان زیات شوی دی. بلا پهله کشي او بسره دا اصحاب ټول بس حافظان صاحبان هغې ته به توجه ختمه کي. زه د دې بچو د دې حافظانو په خدمت کې عرض کومه چې دا ګورې یو لویه سرمایه د بچو چې الله تاسو ته درکړه او په دې مجلس کې که نور حافظان صاحبان قاریانې د ټولو په خدمت کې مې دوی ته درخواست کوم چې ګوره دا یو عظیم نعمت دی چې الله تاسو ته درکړی د دې وګړي قدرداني کوئ. د الله د قرآن نه چې لږ غفلت وشي الله پاک د انسان د سینې نه قرآن الله د قرآن نه چې لږ غفلت وشي د انسان د سینې نه الله عز وجل قرآن باندې دا یو لوی نعمت دی. ابراهیم صاحب رحمت الله علیه فرمایي تاسو به نو لیدلي د دارالعلوم دیوبند محتمم او حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه ډېر شخصیت دی شوی 1982 کې وفات شوی. وایي چې کله ما قرآن یاد کړم نو زما دا حضرت قاسم نادوتي صاحب رحمت الله علیه نستی دی. زما دا قرآن محمد احمد صاحب رحمت الله علیه زه داسې یو فرق ودرولم او داسې ما په کې لاس کې ما او ډېر سترګو کې داسې راټې راټې وختې رالې. نو ما ته وایي چې بچیا هله به لږ لاس درکړي او تا ته به لا لویې پیسې درکړي او بلا خلک به ستا ملاقاتونو ته راځي او ته به ډېرو ځایونو ته ځې او خلک به ستا استقبال کوي. خو بچي وویل چې ستا په سینه کې کوم قرآن دی که نه. زه درخواست کوم چې ګوره دې ته زما تابه ده، دې ته زما امید دی بچیا. ما سره خپله څه نشته خو دې ته زما امید دی چې دا به الله زما د بخښنې ذریعه ګرځوي. بچیه دا هر څه دی الله ستا نصیب کړو. ستا د سینې دا قرآن دا زما دی ښه د الله د رضا دپاره او زما دپاره به د دې کومه خیال ساتي چې دا قرآن یې عرض مطلب مې دا دی چې ګورې ستاسو په سینو کې د الله د قرآن دا نعمت دا ستاسو د والدینو امانت دی، دا ستاسو د استادانو امانت دی، دا ستاسو د والدینو جوابګانې دي بشپړې کړې او الله د هغې اوږدې اوږدې اوښکې توی کړي دي او ستاسو نومونه لوی کړي دي او تاسو یې د الله دین ته وقف کړي یې. هسې ده چې ګوره د دې نه قدر وشي او داسې ستاسو نه حافظه شي. نو ما دا عرض کړو چې د دې سیمې ډېر زیات خیال ساتئ او د دې وجې نو چې حفظ شروع کوئ که نه نو لږ تاسو ګورئ چې آیا د دې شاته ماحول څه دی، د شاته خلکو په زړه کې د حفظ جذبه شته او که د حفظ جذبه نشته بس هر چا ته حفظ شروع کول څوک لس سپارې یادې کې نو ځي هاسټل سټارټ شو بس قرآن ختم دی. شل سپارې یادې شوې هاسټل سټارټ شو قرآن ختم دی. 15 سپارې پاتې یادې شوې 4 سپارې پاتې وي هاسټل سټارټ شو قرآن ختم شو بس هر څه ختم شو. قاري صاحب سره 2 کاله 3 کاله 4 کاله 15 کاله خواري وکړه او بس هېڅ نه. هغه علما وایي د قرآن یادول دا دومره ضروري نه دي. د قرآن یادول سنت دي او د قرآن یاد ساتل لازم او ضروري دي. نو که یو سړي د الله قرآن نه یاد کړی نو الله ته دا تپوس نه کوي چې تا ولې نه یاد کړی. خو که یاد کړی قرآن یو انسان جوړ کړي که د الله تپوس کوي چې تا ولې دا قرآن دی. بهرحال موږ دا ستاسو خدمت کې عرض کوو چې د دې شي په ډېر زیات خیال ساتو او الله جل د خالص دې دا محنتونه دا خوارۍ په خپلې بارګاه کې قبول او منظور کړي. الله دې ته ډېرې کارنۍ ورنصیب کړي او په دې مجلس کې به د دې بچو والدین ناست دي، د دې مشران به ناست دي، د دې ټولو به ناست دي. الله دې ټولو بچو ته د دې د قرآن مبارک او دې بچو ته الله په دې قرآن باندې عمل ورنصیب کړي، قرآن باندې زندګي الله دې ته ورنصیب کړي او دې ادارې ته الله ډېرې کارنۍ ورنصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك الله. هذا الحديث سے تفصیل بیان نہ بعد زمون خواہش و تمنا داوا شہادت مفتی سے دامت برکاتہم مفتی چاند بادشاہ سے دامت برکاتہم بطر آخر پورے اختتامی دعا مانگی کہ چونکہ داوی مصروفیات دی تو مصروفیات کو بنا باندھی داوی بیان باندھی کو مفتی سے بیان نبال زد مقیم مناسبت دپارا د بیان دپارا دعوت خطاب ورکوم استاد العلماء د دې علاقې د علماء او مضبوطیا بالخصوص زمون د اکابر نمونه او ترجمان حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا چاند بادشاہ سے دامت برکاتہم چې ابو راشی او
और उसके मुनासिबत का अल्लाह का रसूल बयान है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ख़तमल क़ुरआन यस्तग़फ़िर लहू सित्तूना अल्फ़ मलकिन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुफ्ती साहब तासु ته د اسلام معاشري خشته خبرې وکړي د مسائل مقصد دا دی چې سړی په دې ځان پوي کی او بیا په زړه باندې کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو صحابي حاضر شو. تاسو کوئی چې مته ساعت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر قیامت په کړی نبی رسول الله سلام پردوي چې ویل کما عادت الله ته چې د قیامت په اړه کې ما تاسو کې دا قیامت په اړه تیارې څه کړی. صحابي وي ما عادت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. اذا الله پیغمبر ما خنډي موزونه کړی دي نه ډېر روزي نیولې دي نه یو خیراتونه کړی خدا الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه ده. نبی علیہ السلام ورته المرء مع من احب ځوان به پرز د قیامت تا چا سره چې چا سره مینه یو الله د استاد زموږ د الله او رسول الله مینه نشي. امين. دا کوم زمون چې اقوال دي زمون افعال دي تاسو ورځ راتون کې د دې ټول بکی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه لیکلي دي علما ناس دي چې د دوه کسانو ټول نشته دي. یو هغه کافر چې داغه بدی بالکل نشته دی او ایمان پکې نشته د کفر په وجه باندې دوزخ ته ځي. بل دا هغه مسلمان ټول نشته چې داغه بدی نشته دی. یو درېمه خبر حدیث شریف کې راځي رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هر یو څیز ټول شته دی خو الا البکاء د ژړا ټول نشته دی. فإن الله تعالى يدفع بالدمة ظهورا من النار. الله په یو مخبان سیرون دی د اور دریابونه ملکی. او حدیث شریف کې راغلی چې ورځ د قیامت شي یو اور به راوچت شي د غرونو مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت طرف ته روان وي. نبی علیہ السلام به غبراو شي. جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې یا جبريل دا اور خو زما امت طرف ته روان دی او تاسو ته پته پیغمبر یو دعوا چې و مستجابه په دنیا کې کړی و هغه ختم شو ما ته یو دعا ملاویږي. الله وایي ولسوف يعطيك ربك فترضى. نبی رسول وإذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار. زبهي چاري راځي نشم تر سوچ زما امت یو امتي په اور کې وي. جبريل علیہ السلام نه په تاسو کې لاول زما امت طرف روان دي. نبی علیہ السلام فرمایي چې جبريل علیہ السلام با لوګون ته وبرا واخلي په دې اور به ترونګه کی ټول اور به مرشي. نبی علیہ السلام ته تاسو کوي چې جبريل دا څنګه وګړي. جبريل علیہ السلام ورته وایي چې دا وګړي
دا ستا د امت هغه اوښکې دي چې د الله د یرې پرې کړي ما ټولې را جمع کړي دا مور په هغې باندې امام غزالي رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې په دې قرآن مجید کې یو آیات دی فیهما عینان تجریان په دې دو جنتونو کې دوه چینې دي چې هغه به روانې وي هغه وایي چې العینان تجریان لمن دا دوه چینې چې په جنت کې روانې دي دا د چا دپاره دي امام غزالي سترګو ته داسې ګوتې نږدې کړي وایي لمن عینان تجریان دا د هغه چا دپاره دي چې د هغوی دو وخت کې د الله د یرې ویږي العینان تجریان لمن عینان تجریان د هغه چا دپاره چې د هغه دوه سترګې سینې د الله د یرې بهیږي اوښکې تویږي دا جنتونه د هغوی دپاره دي امام اوزاوي رحمت الله علیه وروټه کېدو تپوس کوي څوک یو زنانه د زما پستا بیبي سره کار دی رادننه شوه کوزې پروت و هغه زنانه دی ډډې شو کوټې ته دننه شو هغه زنانه ده د امام اوزاوي رحمت الله علیه ډبر وایي چې دلته کښېنه چې کښېناسته نو هغه کوزې لوند هغې چغې کړي چې زما جامې دې په لیته کې دا ورته وایي بیبي صبر وکړه زه درته خبره کوم امام اوزاعي رحمت الله علیه چې څه وخت کې د مونځ نه راشي نو قرآن مجید ته کښېني سترګو نه یې اوښکې بهېږي دا اوښکې دي دا امتیاز یې نه چې ستا پلیته شوه د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه یو وینځه زایده بیبي د هغې نامه وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته سلام واچولو چې زایدي انت موفقه تا ته الله تعالی د دین توفیق درکړی دی دا بیبي فرمایي چې یو ځل مې اوړه واغږل خشاک ته لاړم خشاک مې ګېډه مې وتړلو دې کې څوک راغی په ما باندې سلام واچولو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې رانه تپوس وکړو چې هغه څنګه ما ورته بخیر په خیر باندې دي بیا راته وایي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هلته چې حاضره شي نو سلام زما سلام پرې وایه او دا ګېډې چې دی سینم دی وایي چې په سر مې کړو نو ګبراو شومه اوچتېدی نه شم بیا ما ته وایي چې ګټ ته یې وادو کاڼي ته هغه راغی دا ګېډې په دې باندې کېنه هغه ټوپونه شروع کړل تر کوره پورې هغه سینم دی هغه خشاک هغې ته ورسولو خو ما ته یې وایي چې زه د جنت دروانچي یم رضوان چې ورته چاته ویلی شي انو نبي علیه السلام سره د صحابو چې دا خبره یې ورته وکړه نو راغی او د هغه کاڼي آثار یې وکتل چې ګنجان شوي په ځمکه کې مقصد مې دا دی چې داسې زنانه هم تېرې شوي دي نیګانې بیانې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په یو اکاس و بازار مدینه منوره کې تېرېږي ورسره یو شاګرد دی هغه حضرت عمر چې د لاسه ونیي یو زنانه ویې دلته ودرېږه هغه زنانه ورته وایي چې ته خو داسې یو وخت و چې د خلکو غویان به دي اوښان به دې سرول امید د خلکو وي بیا عمر شوي نن امیر المؤمنین شوي ادې خاموش ولاړ دی جارود ابدري د هغې غلام نامه ده هغه ورته وایي بیبي دې پرېږده د امیر المؤمنین ډېر کارونه دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي ته راته پېژنې دا څوک ته وایي چې نه وی دا هغه زنانه ده چې د اوو اسمانونو نه پورته کریم پروردګار د دې خبرې د غوږ کې قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله خوله بنت سعد د مقصد مې دا دی چې دا کارونه تاسو غفلت مه ګڼئ او د ټولو نه بهترینه زنانه چې دې زنانه څوک ته وی هغه فاطمه رضی الله تعالی عنها ده تقي الدین سلوکي وایي والذي نعتقده ونتدين چې زمونږ عقیده او ایمان څه دی
فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور سیدۃ النساء اهل الجنه ذکر نبی علیہ السلام الفاطمه بدعه مني فاطمه زما د جګر ټوکړه ده بیا ورپسې دویم نمبر څوک ده بیا خدیجه الکبرى ده بیا ورپسې فاطمه رضی الله تعالی عنها ده بیا نور زنانه دي د خدیجه الکبرى فضیلت په عائشه رضی الله تعالی عنها باندې حدیث شریف کې راغلی دی چې جبرئیل علیہ السلام راغی رسول مقبول صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې الله فرمایي چې زما سلام په خدیجه الکبرى باندې وایا او جبرئیل علیہ السلام ورته وایي چې زما سلام سینم دی په خدیجه الکبرى باندې وایا او جبرئیل علیہ السلام یوازې راځي او هغه وایي چې زما سلام په چا باندې وایا عائشہ رضی الله یو طرف ته الله سلام او د جبرئیل دواړه مشترک او بل طرف ته یوازې سیدم دی د جبرئیل علیہ السلام سلام دی نو خامخا دي کې یو فرق وی کنه لکه حدیث شریف کې راځي ابی ابن کعب رضی الله واقرب لکتاب الله ابی ابن کعب ډیر قاری د قران مجید چې دی دا ابی ابن کعب دی یو ځل جبرئیل علیہ السلام راغی رسول مقبول صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وایي چې ابی ابن کعب ته وایي چې تلاوت وکړي نو ابی ابن کعب وایي اسماني الله زما نوم غشتري هغه ورته وایي او ستاسو نوم یې غشتري نو تلاوت شروع کړو دارنګ ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دې داسې خلک هم شته دي چې کریم پروردګار دا سوال جواب راځي ابن مسعود ما رسول الله ابن مسعود اقرا تلاوتك لغنتي ابن مسعود توي اقرا وقد انزل عليك زب تلاوتكم قران فبتا نازل شوی دی رسول الله مبارک وتوي اني يحب ان اسمع من غيري زدا محبوب کړم چې قران د بل څه نه واورم يل فقرات سورة النساء شروط فلما بلغت فكيف بكم إذا جئنا من كل أمة شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ما تريد حسبك ابن مسعود تلاوت بنك فالتفت إليه مع رسول الله ما ركت وقتل فإذا عيناه تذرفان النبي كريم صلى الله عليه وسلم مخت مبارك بيدي جزب تقبل أمت پاني گواهی کو باقی لونو د قاریانو د حافظانو چې کوم فضیلتونه دي د تلاوت کوونکي مفتی صاحب تاسو ته بیان کړ حدیث شریف کې راځي دوری مسعود د حدیث نقل کړی دی چې مور لګي یا بلار لګي بچي راولي استاد بسم الله الرحمن الرحیم وي بچی بسم الله الرحمن الرحیم وی یكتب للصبي ولوالديه ولأستاذه براءة من النار لدی بچی د پاره د بچی د مور او پلار د پاره د بچی د استاد د پاره وی زاري د اور نولي کړی چې تاسو باندې اور د دوزخ حرام نو الله فسد دی بسم الله څومره قدر دی تفسیر کبیر لیکلی دی عیسی علیہ السلام په یو مبارک تیریږي یو سړی دی سخت تکلیف کې دی سموده پس راغله خوشحاله دی اسمان طرف ته متوجه شو الله ورته عیسی دا ډېر بدعمله سړی خو د دنه یو زنانه حامله پاتې شوې وه بچی پیدا شو ګوړی شو مور یې ولګېده دا بچی راوستو استاذ ته چې استاذ بسم الله الرحمن الرحیم وایي بچی بسم الله الرحمن الرحیم وایي زما جلال په جذبه کې راغی چې زما د بنده بچی دی په مخ ته ځمکې زما لوی به یې نزي د هغه پلار په قبر کې امام رازي دا هم لیکلي چې یو چینده راغی دا دړم راغی د دریاب غاړې ته
چیندخ هلته ولاړ دی دا لړم سور شو په دې څه باندې په دې چیندخ باندې وي زه هم ورپسې پورې شوم دی د لړم نه پورې شو چیندخ په ځای ولاړ دی لړم داسې روان شو زه هم ورپسې روان شوم وی څه ګورم چې دغه طرف یو ښامار را روان دی او دې طرف ته یو سړی اوږده دی ځان باندې څادر اچولی دی وی چې هغه مار ده طرف ته راتلو نو دا لړم راغی او د دې مار په سر کېناستو ټک یې ورته ورکړو بس منجیل شو په ځای باندې مړ شو لړم بیا واپس راغی چیندخ باندې سور شو بیا واپس راغی وی دا سړی مې پاس ول چې ته څه وکړې دا معامله مې ولیده وی هغه راته وایي چې د قرآن مجید حافظ یم نو ستاسو زمونږ د حفاظت په الله په دې ځناور وګوره حدیث کې راځي اقتل المؤذي قبل الإيذاء ضرر رسونکي څیز د ضرر نه مخکې مړ کا خو دغه ضرر رسونکي څیز چې کوم دی دا به مصیب دی ستا حفاظت کوي خو که ته د الله تعالی بنده شوې د دغې وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا حدیث شریف کې راځي که نه چې قرآن سړی یاد کړي او حلال حلال وګڼي او حرام حرام وګڼي نو دی به د رسول کسانو شفاعت کوي او په نه یو سړی سیدم دی قرآن یاد کو په هغې قرآن باندې عمل نی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمان دی رب کار یکره القرآن وهو یلعنه ډېر کله د کاري د قرآن به قرآن لولي سیدم دی قرآن به پې لعنت وایي یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرهم قرآن به لولي د ګډګډونه به یې کته نه تېرېږي عمل به یې پې ني هغه کاریاب نه حدیث شریف کې راځي دی سره مې وختي ګپ لګولو ما شیرګړ محتمم بابا راغلی نو هلته لکه دا فیض الاسد دی مدرسه کې دغه شان محفل و نو هغه دیني حدیث ته راغی چې نبي علیه الصلاة والسلام کاریان به په اخیره زمانه کې ډېر شي خو مخکې ورپسې لاړو نبي علیه السلام کاریان به ډېر شي خو اکثرهم المنافقون اکثر به منافقان عمل چې نی دا یا ساتئ ما ورته د خبره کوله ما یې ګوره علم سره عمل پکار دی علم سره عمل پکار دی که علم بې عمله وي بیا دا فلم دی دا علم بیا نه دی موسی علیه السلام او خضر علیه السلام چې خبرې وشوې چې جدا کېږي موسی علیه السلام وایي ما ته نصیحت وکړه خضر علیه السلام ورته وایي اطلب العلم لتعمل به طلب د علم دې لپاره وکړه چې زه عمل په هغې باندې وکړم ولا تطلب العلم لتحدث به الناس علم دې لپاره مه کوه چې خلکو ته مسلې کوم علم دې لپاره وکړه چې عمل پرې وکړم سفیان ثوری رحمه الله چا په خوب کې ولیدو یې څنګه حالات دي هغه ورته وایي ذهبت الاشارات علمي اشارې ختمې شوې فتحت العبارات عبارتونه چې څو هغې فایده رانکړه ولم ينفعني الا رکعات رکعناها باللیل نفر نه که ماته مګر هغه وړو وړو رکعتونه چې ما په پېشمني کې کوم کړي نبي علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته چې ورسېدو عبدالله ابن سلام وایي چې ما د مخ ته وکتل ویې ما دا د دروغجن سړي مخ نه دی او حدیث کې راځي ان من خيار عباد الله اذا رؤوا ذکر الله نیکان بندگان د الله تعالی چې ته ورته وګورې خدای به دې یاد شي غلام احمد قادیانی عطا اللہ شاہ بخاری چې کېناستل عطا اللہ شاہ سے وایي اب یہ چہرے آپ کو بتا دیں گے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے هغه ورته وایي چې تا سره ته وایي چې زه پیغمبر یم عطا الله ورته وایي تا سره د پیغمبرۍ څه دلیل دی هغه ورسره ما سره قرآن دی کوم دی کې الله تعالی وایي ویاتي من بعده اسمه احمد عیسی علیه السلام زمانه وروسته یو پیغمبر راځي د هغه به احمد نام وایي زه یې ورته وایي عطا الله ته خو غلام احمد احمد خو نه یې نو هغه ورته وایي چې زمانه غلام لر کې زه احمد پاتې شم عطا الله ورته وایي زما عطا الله چې ما نه عطا لر کې زه الله پاتې شم تا به ما پیغمبر داسې هغه صفایي چې وشي که نه هغه بجلیګر دی الله هغه کې رحمت کې نو شیعګانو پسې هغه بچا پسې چې لګیا وي پورې سپک پې کړ نو دا کورسۍ دلته پرته ده یو کورسۍ هغه طرف ته په منځ کې ټیبل پروت دی دا شیعه ډېر زیات غوسه ده چې راغی هغه ورته وایي ستا د سپي ترمنځ د څومره فاصله ده بل جګر په ټیبل لاس کېښودی استاد د سپي زما ترمنځ د یو څه او دوه دېرش فرق کوي د ته سپی یو داسې
دا هغه کېږي چې ته په خپل علم باندې عمل وکړې دا علم عمل چې کوم دی دا باطني رڼا لرونو او دا علم ظاهري رڼا ده کله چې دننه رڼا نه وي د بهر رڼا باندې کار نه کېږي دا مونږ خبره راځي بل طرف ته روانو جنازه امام اعظم رحمت الله علیه پسې 2.5 ارب خلق دی 2.5 کروڑ خلق دی نو یو سړی په ملایا نو ګرځېدو بیا چا ورته وي ته خسه لاړ شئ هېچا خبره حال نه کا وی ما درې شرطه باندې طلاق خوړلی چې بابا د ښځه 2 ګیټۍ طلاق کړي ما د جنابت نه ولامبل نو اوس په مصیبت کې اختار یم که لا ما د جنابت نه سینم د ښځه راباندې طلاق کېږي او که سینم دی نه لامبم نو د خدای په ګرفت کې ګرفتار یم چې جنابت کې یم ګرځم امام صاحب رحمت الله علیه ورته وایي چې راځه چې دوی لوګو چکر درکړو نو چې چکلي نه مار وسو نو هلته یو نه او ډونګۍ اوبه په امام صاحب رحمت الله دې اوبو تماشا وکړو نو دې کې ورکه ویې غورځولو بس غوپه شو نو جنابت نه مو وته مثلا ځینې ځلې زمونږ مولانا فخر حسن الله دې غریب کې رحمت کړي دا د 1982 یاد خبره ده کله به هم وي دی راغی مونږ ایله بیټک جوړ کړو الوی چې ستاسو بیټک ته باجري پرته ده مونږ هغه باجري راغی زموږ جومات کې راول لس جوړو ما زه ټیکته مشرور مې هلته کې ولا دی هغه مسیدي پروسه کال وفات شوی ولایانه څه ته راغلي ما زه ته باجري ته راغلي دی وایي چې باجري مې زه د یو مسلې تپوس کوم که مثلا مو کرا د جواب مراقب باجري یو څه یو کړی ما ته وی چې یو ښځه دا یو سره خاوند دی یو سره رور دی په لاره ځنګل کې تېرېدل یو سړي راغل الله لیکل دواړه سرونه یې د تنو نه جدا کړل بیا سنبرګان راغله خور یې ولې ژاړې دا وګوره ته تماشا وکړه هغه وایي کبراویږه ما بسم الله کړه سرونه د تنو سره یو ځای کړه هغه ځای پتې لګېدې چې کلمې ویلې ضرور سره د خاوند تنې سره د خاوند تنې ضرور دی دا ښځه به چا سره ځي ابوالحال وایي ما خو باجري پاتې نه وي دا مسله ګوره دنیا ته تر اوسه پورې نه ده راغلې ما ویل ملا ووایه ما هېچا سره ورځي ویې ولې ما په مرګ باندې نکاح وشلېږي بس خبره ختمه ده مقصد مې دا دی څه چې زده کوئ هغې عمل وکړئ چې عمل مو پرې وکړو قدیم پروردګار به باطني رڼا درکړي الله دې دا مدرسه شاده او آباده ساتي او الله تعالی دې ستاسو د حاضري چې دی په خپل دربار کې بخښنه منظوره کړي واخر دعوانا الحمد لله दादा शेख शब्द बयान नवाज ज़दनातिया कलाम के पाल दरखास्त को खपल बिरादरी मुकर्रम नज़िल सवाबी मारूफ नाथवान बिरादरी मुकर्रम हज़रत कारी सादिर से दाम बरकातों चावी राशि और नातिया कलाम पेश أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. कसोक लास दसुदाउ कादी जियान निष्ठा कसोक लास दसुदाउ कादी जियान निष्ठा पमलन बांधी कलंग उठावान निष्ठा जुदाई द अशनाई न वलाड़ी ना अशना ल रहिस गम द हिजरान निष्ठा خیداری دا وفا بالخوات درومی دا متا دا زمانی پا بازار نشتا یچی هم قدلری هم زلفی هم سری شندی زمایات غندی دل بر پا جہان نشتا چی مجنون غندی پا مینا کی صادق شی اے دلیلا پا دروازہ کی دربان نشتا ما رحمان کبھی تامین پچا اکا غین دا قتل سزاوار دے نور سن نشتا یا پپا بندو پا بندی دورا نہیں ریگی کلام یا پپا بندو پا بندی دورا نہیں ریگی کلام زڑ میں صبریگی کلام دا مدینہ یا پپا بندو پا بندی دورا نہیں ریگی کلام یا زڑ میں صبریگی کلام دا مدینہ
زانو جانان دے زمان یا مدینہ زان دے زمان زانو جانان دے زمان دیر دا بیا بیا ورتلو زڑکی ارمان دے زمان زڑمی صبریگی کلا دا مدینہ یا دا پابندی وقتنا دی دا سختی وقتنا یا دا پابندی وقتنا یا دی دا سختی وقتنا اللہ بے تیر کری پمونگا دبی وسی وقتنا اللہ بے تیر کری پمونگا دبی وسی وقتنا یا مین زرگی دا سختو سختنا یریگی کلا اے مین زرگی دا سختو سختنا یریگی کلا زڑم صبریگی کلا دا مدینہ زڑم صبریگی کلا دا مدینہ یا پاہا جمر پابندی دا پمکا پابندی دا سی وقت راغلو پمونگا پمدینہ پابندی دا سی وقت راغلو پمدینہ پابندی دو کالا اوشو دا کرونا بختمیگی کلا دو کالا اوشو دا کرونا بختمیگی کلا زڑم صبریگی کلا دا مدینہ زڑم صبریگی کلا دا مدینہ اے زک جالم مدینی پسی بجالما دا محبوب کل روزی پسی بجالما چی سلام لد محبوب پری ورتللم بس هم هاغا دروازی پسی بجارما مخامخ بورتناس تردیر وقتو ما مخامخ بورتا ناس تردیر وقتو دی ستونی آئیشی بسی بجارما چی پریاز الجنت باندیا دیگنو اید جنت حقی ٹکڑی پسی بجارما کلا کلا با ورقو ختم لگ سغت لام اے کلا کلا با ورقو ختم لگ سغت لام دا اصحاب دی صفی پسی بجارم شین گنبت سرا یوزے چی بلی دیشو شین گنبت سرا یوزے چی بلی دیشو اے دا غلوڑی مناری پسی بجارما یا گرزی دو کی تو بگار سمر خوندو اے دا محبوب ہری کسی پسی بجارما یا پپا بندو پا بندی دورا نہیں ریگی کلا زڑم صبریگی کلا دا مدینہ
مدینہ زړه مې صبریږي کلا د مدینہ یک لک امیدونه لرو بلند خیالونه لرو یا د تور شپو نه رستو سپین سحرونه لرو یا د تور شپو نه رستو سپین سحرونه لرو دا توبګاره ستا په شعر کې ځایږي کلا زړه مې صبریږي کلا د مدینہ زړه مې صبریږي کلا د مدینہ زړه مې صبریږي کلا یا د مدینہ یا زړه مې صبریږي کلا د مدینہ عالمان او جاهلان برابر ندی اے په حدیث او په قرآن برابر ندی یا ماهران کدا غسری علوم دیر شي اے دا ادنا طالب قربان برابر ندی عقائد مختلفو جماعتونو د دیوبند جماعت په ځان برابر ندی یا بابا جی د غرغشتو بسنګ هیر کړما د دوی مخ کې بزرگان برابر ندی د مفتی او عبدالحق نوم به ځلیږي نو ورسره ستوري اسمان برابر ندی یا اوس هم شته دی ترجمې او تفسیرونه شاہ منصور شیخ القرآن برابر ندی دامن میں اسلامی مورخین شتا داد شیخ سے حسن جان برابر ندی یا فصاحت دا حضرت شیخ شیر علی شاہ مقابل کی فصیحان برابر ندی داسی شیخ حمداللہ جان لکم خیال شی ورسر دیر منطقیان برابر ندی زمون شیخ شمس الحادی دا علم غرو مقابلی پا میدان برابر ندی داسی شیخ سمیع الحق مرد میدانا اے ور سردیر شہیدان برابر ندی او دا حاجی محمد امین عشق تا سلام دے ورسر دیر شقان برابر ندی دا حاجی سے ترنزی عجیب انسانو ورسر دیر مجاہدان برابر ندی دا طول اہل سنت والجماعت کی مقابلی پو میدان برابر ندی یا دا مرگ ننکو منکار زلازمی بمرما کٹول جہان اغیار اغیار شی دیوبندی بمرما
کټول جهان اغیار اغیار شي دیوبندي بمرما یزا عقیده باندې ملګرو د دیوبند یادېږما یزا عقیده باندې ملګرو یا د دیوبند یادېږم یزا عقیده باندې ملګرو یا د دیوبند یادېږم خپه مسلک امام اعظم سے حنفی بمرما کټول جهان اغیار اغیار شي دیوبندي بمرما زد قائد فضل الرحمن پا عقیدہ کی یما یہ زد قائد فضل الرحمن پا عقیدہ کی یما زد قائد فضل الرحمن پا عقیدہ کی یما یہ زد یہودو جنٹانو نباغی بمرما کټول جهان اغیار اغیار شي دیوبندي بمرما کټول جهان اغیار اغیار شي دیوبندي بمرما نو الله منم رسول منم دغه ایمان دې زما الله منم رسول منم دغه ایمان دې زما الله منم رسول منم دغه ایمان دې زما ما کلمه ویلي د محمدي بمرما کټول جهان اغیار اغیار شي دیوبندي بمرما نو د قادیانانو مرزایانو ز خلاف ویما یا د قادیانانو مرزایانو یا ز خلاف ویما یا د قادیانانو مرزایانو ز خلاف ویما قربان په ختم نبوت پاک نبی بمرما کټول جهان اغیار اغیار شي دیوبندي بمرما نو زه دیوبندي یم ملګرو جمیعت کې یم یا زه دیوبندي یم ملګرو جمیعت کې یم واوره شاعره ملنګ جانا شامد سوری بمرما کټول جهان اغیار اغیار شي دیوبندي بمرما کټول جهان اغیار اغیار شي دیوبندي قاری صابر سے بہترین عطیہ کلام نبات دو قرآن کریم ختمون دو پارا بدرجہ ناظرہ کی 33 طلباء کرام امی پر ناظرہ باند قرآن کریم رسول دے او سوار رس طلباء دا بہی بس باند قرآن کریم ختم رسول دے دغا معشومان سرا د ختم د قبول د پارز دعوت ورکوم د دې جامعې محتمم استاد القرآن قاری مرشد سے دامت برکاتهم چې هغه راشي او د ماشومان سره د قران کریم ختم کړي او دا غینه بعد تاسو ټول راتلونکو ملمنو کده دي علاقه علماء کرام دي عوام څومره ملمانه دي ادارې ته راغلي دا ټول شکریا ادا کی حضرت استاد محترم
چې د ګوشه تاسو تلاوت کوي تنمو د دې ماشومانو ختمونه دي د دې والدین راغلي دي دا ټول د دې خوشحالي ده زمونږه خوشحالي ده او دا د ټول کلي خوشحالي ده اوس به ختمونه کېږي انشاءالله نو دی هم په زوره وایي تاسو ورسره هم وایئ په زوره باندې تاسو هم د ثواب په نیت باندې وایي الله جل جلاله به تاسو هم ثواب درکړي صحیح ده قاري صاحب دې خواره ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين